نن د تقریب کې ما اخم په دې وګڼه چې کوم زمونږ شهدا دي، موږ د دریو واړو بارډرونو راګیر یو، زمونږ پوجان، زمونږ پولیس، زمونږ افسي، په هغې کې خصوصي دعاګانې وشوې، هغوی ته یو خیرات تحسین پیښ شو. نو تاسو په دې باندې اخري څه میسج ورکوئ؟ یاره لومبۍ خبره خدا کوم چې څومره زمونږ شهدا دي هغې ته شاه فیصل ایډوکیټ سلام کوي. هغې چې زمونږ دپاره کومې قربانۍ ورکړي دي نو په هغې باندې موږ فخر کوو. نن چې شاه فیصل سپینې جامې چولې دي، واسکټ یې چولې دی او دلته ولاړ دی، نو دا د دغې شهدا قربانۍ دي چې موږ دلته کې په امن یو. او دا اوس چې کوم حالات موږ ته راپېښ دي، موږ که تاسو وګورئ نو افغانستان سره چونکې زموږ رور ملک دی، زموږ مسلمان ملک دی، خو چې کوم حالات جوړ دي نو هغه شو ایران کې تاسو وګورئ نو موږ سره ډېر زیات چې کوم دی نو دې وخت کې موږ مختلف پریشانیانو سره انډیا چې کوم دی هغه هم راته جیب ښکر چې کوم دی نو هغه راته برابروي. نو الله پاک دې رحم وکړي او زه پر خپل فوج باندې په دې باندې فخر کوم. د دې لپاره موږ دعاګانې وکړې، کم ختم چې موږ که دستاربندي مو کړه په هغې کې مو ته خصوصي دعاګانې وکړې او فخر کوم په پاک فوج باندې. او زه بیا دا خبره کوم چې دا فوجي زمونږ دا کوم فوج چې دی چې دا دي نو دا پاکستان دی، او چې دا پاکستاني نو شاه فیصل به هم پکې وي، الف خان به هم پکې وي، زمونږ د ادارې به هم چلیږي. نو زه وایم چې زما څومره مینه زه اظهار وکړم د خپل فوج سره، د خپل ملک سره، نو به کمي او فخر کوم په خپل ملک باندې، په خپل فوج باندې.